دویم نمبر مسله په ګوتو ښکلولو کې ضروري دا ده چې هغه کوم ځایونه دي چې هلته څوک د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ووري ګوتې به نه ښکلوي او په سترګو باندې به نه راکاږي. که چا دا عمل وکړو دا ناجیزه دی، بدعت دی او ناپسندیده دی. نو اول نمبر په دې باندې ما تاسو د فتاوا شامی جلد اول کتاب الصلات باب الاذان چې صاحب د شامی وی ما ډېر زیات تتبع کوشش وکړو، خو ما چرته هم د اسلافو نه په دې باندې نقل پیدا نه کو چې د اقامت په ټیم کې هغه ګوتې ښکلولو باندې ما چرته نقل پیدا نه کو. د دې عبارت نه چې د اقامت وخت کې څوک د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اسم مبارک ووري نو ګوتې ښکلولو په سترګو راکاږلو باندې نقل نشته دی. اعلی حضرت صاحب وایي ما ته په دې مسله کې ناپسندیده ځای نه چې په فتاوا رضوی جلد 5 نمبر جلد کې او 24 نمبر جلد کې ما تاسو ته عبارتونه او صفحات ووي. اعلی حضرت صاحب وایي د خطبې وخت کې د حضور پاک نوم اورېدو سره ګوتې ښکلول په سترګو باندې راکاږل دا ناجایز دي. دغه شان تلاوت دوران کې چا دا آیات کریمه ولوستلو بسم الله الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد، که دا آیات چا ولوستلو نو په دغه وخت کې ګوتې ښکلول دا ناجایز او بدعت دي. نو دا هغه ځای نه دي چې ګوتې ښکلول پکې ناروا، ناجایزه او بدعت او زیادت دی. اوس که څوک به طور علاج